د دې خاورې وارثه پارټي ده او دا د دې پښتنو پارټي ده. نن که تاسو ګورئ پنجابي په پنجابي پسې شوی دی، سیندی په سیندي پسې شوی دی، خو دا زما د غریب پښتون رور دی چې دی به څه چل کېږي، کله به ورته دهشتګرد نوم ورکولی کېږي، کله به پې څه پابندۍ، هغه پابندۍ به زمونږ یادي چې په اټک کې دا دغه کړی و چې که د کې پي کې کم کس پنجاب ته تلو په هغه باندې به پابندي، هغه خبرې زمونږ یادې دي، زمونږ نه هېر کېږي دا خبرې. نو موږ له به دا پکاري چې موږ به د خپل پښتون قوم دغه کومه خپله پارټي چې ده دا چې په هر لحاظ باندې دا به موږ کامیابوي انشاءالله. بیا زمونږ خوش قسمتي دا ده چې موږ له الله پاک د تحصیل کندیډیټ یو داسې انسان چې یو ډېر ملنګ انسان دی او هغه همیشه دپاره د مظلوم ملګری دی او زمونږ سوچ هم دا دی او زمونږ خواهش هم دا دی او د باچا خان فلسفه هم دا ده چې هغه یو خبر راته رایاده شوه چې یو ځیګي ته تللی او هلته کې د هغه علاقې یو خان او هغه ته به د کلي یو کسبګر په هر اختر کې ته هغه به ورته څه روپیه تانیز ورکوو لکه دا د هغه دغه و چې د هغه دیرې ته بازیرۍ له ته پیش کېدو. نو هغه خبره چې کله باچا خان هغه علاقې ته او هغه کلي ته لاړ او هغه سره کېناسته او هغه ته یې د هغه د طاقت او د جمهوریت هغه خبره مخې ته کېښوده، نو د هغې نه پس چې اختر تیر شو هغه خان یا کوم دغه چې و د دیرې هغه وایي چې یاره هغه پلانکې کاکا ماما هغه خو رانغی دی پیرېله، کسان یې پسې ولېږل چې یاره لاړ شي او هغه ته ووایي نن خو د اختر درېیمه څلورمه ورځ شو هغه رانغی. نو کله چې هغه کسان ولېږل نو هغه ورته واپس وی چې داسې یو ملنګ بابا راغلی و او هغه ما ته وی چې دغه خان ته ما د دې علاقې مشر کړې او دغه ملنګ بابا چې دی هغه به راځي او ته دا روپۍ واله ته به ولې روپۍ ورکوې، نو ته خپل خان ته ووایه چې هغه راشي زما جونګړې ته او زه وله یو روپۍ ورکړم. دا پارټي د هغه بابا پارټي ده، د هغه نظریې پارټي ده، د هغه سوچ پارټي ده. نن که دلته کې موږ ازاده خبره کوو، موږ د چا نه څه په پرشر کې نه یو، د چا په جاګیر کې نه یو، په بل څه کې نه یو، نو دا پوهه او دا تربیت چې دی نو دا هم دغه عوامي نیشنل پارټۍ او هغه باچا خان بابا موږ ته راکړی دی چې نن موږ په هغه بنیاد باندې مخې ته راځو. خبرې اوږدېږي، مشرانو خبرې کړي دي، ما خو یې زه به نور څه نو خبرې به نه کوم، خو بهرحال دا خبرې مخې ته نور هم اوږدېږي. اوس راځو د خپل کور کلي او د خپلې د بنجوړ د درې خبره که موږ وکړو. زما ډېر انتهایي محترم دي چې په هغې کې تېر وخت کې زمونږ بعضې مسلې داسې رالې چې هغه د دې پوره علاقې د پسماندګۍ او د دې د مجبورۍ خبره وه چې زمونږ که فرض کړه د دې روډ دا خبره وه یا نور داسې د هسپتال د نوکرۍ د بل څه، نو هغه داسې چې زه